السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه دوستانو خی جوړی طبیعتونم خدي خوشاله خو به یی کنه. بیا القاری دوست محمد تاسو ته مخاطب دی. زه سیبا یو 3 ټلیفونونه نن ما پسې راله. یو د پیونډۍ نه ګلشن کالونۍ نه زاهد الله صاحب را لیږلی چې تاسو یو واقعه بیان کړې ده چې آیا دا بادشاه دا لور چې ده نو دا به چا سره نکاح کوي. نو دا واورئ، ما دا واقعه ذکر کړې ده، تاسو به کتلی وي او سبسکرایب کړي به مو انشاءالله وي او لایک کړي به مو وي، شیر کړي به مو وي. ولې چې زه پوهېږم الحمدلله زما ټول دوستان یئ، زما ټول وروڼه بیګان یئ. الحمدلله زما دا واقعه تاسو ښه په غور سره اورئ. او څه قسمه سوال چې تاسو کوئ زه په دې نه خفه کېږم چې زه به قاري صاحب ته یو ځل رینګ وکړم بیا به وکړم، بار بار رینګونه کوئ. زه انشاءالله په دې زه ټینشن کې کېږم نه، ما ته هېڅ پرابلم دې کې نشته. زه به انشاءالله تاسو ته نوې نوې قیسې راوړم. نو د باچا دا لور چې ده قاضي له فیصله راله. قاضي چا ته وایي؟ چا چې قضا کړي. قضا هغه چاته ویلی شي چې هغه جج وي، فیصله کوونکی. تاسو ته جج وایي، موږ ورته قاضي وایو. نو دې فیصله داسې وکړه چې باچا سلامت ستا لور یوه ده او هلکان 3 دي. نو دې 3 واړو امتحانونو کې هم ښه اعلی راغلي دي. اوس به د دې 3 واړو نه داسې یو امتحان والو چې هغه کې به یو کامیابیږي او دا 2 به ناکامیږي. شیشې والا ته وایي چې په کم وخت کې تا په دې خپله آینه کې وکته، شیشه کې دې وکته، نو تا ته څه ښکاره شول؟ و یاره جي شیشې والا جواب کوي، وایي ما چې وکته نو ما ته په شیشه کې د بادشاه لور په تخته مړه پرته وه. نو چې هر کله ما بیجابه ولیدله نو لحاظه حق خو زما دی چې ما سره د دې نکاح وشي او بل چا څه ونشي. قاضي ویلې ورېږه د دې بل نم تپوس کوو. جانماز والا تا څه کمال کړی دی؟ ویل جي ما دا کمال کړی و چې کم وخت کې ما ته جانماز میلاو شو نو ما ته خپل استاد محترم ویلی و چې ته دا جانماز په سمندر باندې ورواچې او که یو کس وي، که 2 وي، که 3 وي، که 4 وي، هر څومره چې په جانماز راځي د سترګو په رب کې به رسېږي. نو ما دا کار کړی دی چې شیشې والا کم وخت کې وکته چې دغه جینۍ مړه ده نو ما د سترګو په رب کې را رسولې ده. او بیا دې بل څه کمال کړی دی؟ ماچس والا دا کمال کړی دی او چې تازه مړی وشي او په قبر کې لا خښ شوی نه وي او زه ویم چې بسم الله الرحمن الرحیم، بس دې ماچس کې دا کمال دی، تیلي وهلو سره به روح په دې کې راځي. یو ګوره عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول خو معجزه ده او مړي ته به ودرېد ویل قم باذن الله، مړی به راپاڅېدو. خو دا معجزه نه وه، دا الله پاک دوی له دا 3 خصوصیته ورکړي وو، خصوصیات وو. نو په هغه خصوصیت کې د دې ماچس والا خصوصیت دا و چې تیلی به یې ووالو بسم الله الرحمن الرحیم، ویل جي دا مړی به بلکل را ژوندی کېږي. اوس قاضي فیصله کوي چې دا جینۍ د چا سره به نکاح کوي؟ دا به جي د شیشې والا سره نکاح کوي. لہذا هغه دواړو وویلې چې د په شیشه کې وکته دا بې حجابه وه. نو موږ پښتانه م وایو چې یاره تا یې مخ لیدلی دی نو دا جینۍ زه نه کومه، یا تا سره خبرې کوي نو زه یې نه کومه. نو لہذا قاضي فیصله وکړه چې دا شیشې والا حقدار دی، دته به نکاح تړل کېږي. نو لہذا شیشې والا ته دا جینۍ میلاو شو.